دا خبره وکړم چې کوم ینګ جنریشن نوټ کوي نو یو کون چې څوک وهي خون درې شیونه واشي چې اول یې هغه تعلیم واشي بیا یې هغه کلچر واشي بیا یې هغه اقتصاد واشي نو دا درې شیونه چې کوم قوم ووهي هغه قوم وواشي نو په دا تېرو حالاتو کې دا درې وړه شیونه یې موږ ویلي شوي دي نو موږ داسې په زلزله کې یو Para Education Society مختلف افراد دای چې په بوراک کې یو ارګنایزیشن راوځي یا یو تحریک راوځي زه یې مخالفت کوم په لیول باندې چې زه ته پوه شم چې ته یو چا سړی یې یا یو وختي کردار دی او خدای یې نشته الله دې وایي چې ټول ټول دي چې دننه پرې مې یو لفظ مخالفت ورته نه کړی ځکه چې تعلیم چې کوم جوړاوی نو په تعلیم جوړېږي په بل شي نه جوړېږي موږ د غرونو خلکو ګورو کې اوسېږو بیا لږ روکوش وو وړې وړې کوټارې جوړې کړې وو بیا لږ کش وو هفتې را ورسېدو هفتې را بنګلو را ورسېدو نو دا دوی د ایډوکېشن کردار وي نو دا نه د نور هم مخکې ځو که چېرې موږ تعلیم ونه کړو نه یې موږ امن شته نه یې موږ اقتصاد شته نه موږ انفراسترکچر کې کېږي نه موږ هغه صحت فیسیلیټي پیدا کېږي ونه هغه خلک چې په دا خوره باندې هغه پالیسي جوړوي چې ته بربودېږي او هغه به چې ته خوشحالېږي دا خلک دا پالیسي صرف او صرف دا نوس حال دا ینګ جنریشن بندولی شي چې صحیح تعلیم وکړي او په کم ځای کې ټوله پالیسي جوړېږي دا په کم ځای کې دوی بربودۍ نشمارې کېږي دا په کم ځای کې ټول نسل قوم تعلیم کلچر او اقتصاد بربودېږي د خپل اقتصاد دپاره ویښ زوی لا نه وي رسېدلی دا جغرافیه یې موږ داسې رو چې په داسې صورتحال کې به موږ نور هم ډوبېږو نور به هم ډوبېږو وایي موږ به یې پښتنه یو سړی هم نه وي صرف او صرف په تعلیم باندې د امن امر وایو په تعلیم باندې د صحت هم حاصلېږي په تعلیم باندې د کرایه هم کموو په تعلیم باندې د قتلونه او جنګ جګړې هم کموو او په دا باندې کامیږي چې په بل هېڅ شي نه کامیږي خبرې ختموم خو صرف تعلیم هم نه دی کم از کم چې یو خودداره انسان خو وي که یو ذمهوار شخصیت پیدا جوړ شي که اوس په دغو ټولو کې چې نور مخکې زه یوه خبره وکړم چې په 75 سال کې په ایکسپریمنټل لیبارټري کې کم ایکسپریمنټ کې پاکستان هغه دا خپل جوړ کړل نو دا به نوره سختي وکړه خو دا چې په 75 سال کې زه ویل چې دا کم ایکسپریمنټل سامان دی او کم ایکسپریمنټ به دا ښایم هغه هم د هتیارو دي باید دا د حساب پرېښوونه نه دی دا د خوانده نه دی چې هغه دومره خلک پیدا کړل په 75 سال کې چې په لیبارټري کې زه کوم سامان راوړم هغه هم مو جوړ نه کړو نو دا به موږ یو قوم څه جوړ لهذا قوم له توجه ورکوو خو دا ټول شیونه چې لاس خبره کوم چې کوم دی خبره څه ختمېږي چې دا کومه پالیسي وسرسي چې کوم یې ووایو بس دا ډېر دي نورو والو نه نه ویل کوو که په هره څه کوي خو توپان پرې نه راخلو امن کمیټي دې نه جوړوو امن لشکر دې نه جوړوو تو پالیسی مطابق هر عمل کا اقتدار عمل होता है ग्रुप दे जोड़ाओ कम आईन कम कानून कम निज़ाम चले पत्थर के विद्यामन हो सामने कर दे वाले खड़ा सिलसिला के तो गुरु यार हाल प्रोग्राम है शेहूद के लिए हुए ये तो हर कोई वजह मुमकिन है ये तो हर कोई वजह मुमकिन होती ये तो हर कोई वजह मुझमा मदरसा روح بازور هر څه داسې کومه یوه پالیسي وه چې بیا به یې مولا راوړې څه رواجې یا من کردار پیدا کوو چې کله هغه وي کوی لبینځې دوبجې لبینځې بازور لبینځې نو چې امن نه وي بیا به داسې څه چې هسته به موږ ته په دې طرف شو چې پر دې طرف